الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره نتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم برمحمد وأهل بيت محمد صلوات. مؤمنین کرام گناهگار سره په تکثیر وجود ته بیا تاسو مؤمنانو ته تقوا پرهیزګرۍ دعوت ده. بهترین لیاره انسان دوپاره تقوا ده، پرهیزګرۍ ده. خود لیاره که انسان قدم کیږدی اندی زمن کې ما مولای کائنات یو حدیث نهج البلاغین تاسو خدمت کې عرض کړلو څه ډیر پیغام ورکې ده مو تاسو ټولو دپاره. مولای ایها الناس ان انفسکم مرهونه باعمالکم او خلکو تاسو ځانونه وجود تاسو عملو قید کې ده، تاسو خپل اعمالو عادتونو اسیر کړی وي. مولا دی ففکوها باستغفارکم که غواړئ چې دغو بدو عملونه ځنه عادتونه خلاص شوي استغفار زری سره ځانونه آزاد کوئ. وظهورکم ثقیله من اوزارکم مولا دی چې تاسو شا ملیه گناهانو واجنه درندی شوي دي ای روح ولا شونه ای فخففوا عنها بطول سجودکم که غواړئ چې د ملیه مسپکی شي گناهانو نه کوم بوج در باندې ده اغدو سجدو سره ځان سپک کوئ. اغدې سجدې شیطان پیزا خورو باندې ملوي. واعلموا ان الله سبحانه قد اقسم بعزته ان لا يجيزه ظلم ظالم. ډېر عجیب پیغام ورکې دی. مولا دی خدای خپل عزت باندې قسم خوړلی دی چې یو ظالمه خدای معاف نه کی. چایا ظلم کړی وي. ظلم دوه قسم ته دی، یو ورې ته بل چا سره ظلم کوي، یو ورې ځان سره ظلم کوي، ګناه کوي. مولا دی چې چایا ظلم کړي خدای خپل ځان عزت باندې قسم خوړلی دی چې شي فلا تغتروا بحلمه وکرمه. ای خدای حلم و کرم واجنه دوکې کې ما پرې وزوي. ټیک دی خدای کریم دی، خدای حلم لري، خدا سي نه دی چې ظلم هر چا ته معاف کی. خدای هر چا سره خپل حساب کتاب کوي. مولا دی چې وساعدوا فی فکاک انفسکم کوشش وکړئ خپل ځانونه آزاد کوئ گناهانو نه بدو خصلتو نه. کسه عجیبه جمله ده قابل توجه ده. مو ډیر کسان داسې دي چې هغه پرواز نشي کوی، مخ ته نشي تلای، بلندۍ طرف ته نشي تلای، روح پرواز نه کوي. واجه دا دی چې اسیر یو. یو کسه انسان جیل کې اسیر وي، قید کې وي، بدن یې اسیر وي، دا دوره غوټه خبره نه ده. یو انسان روح اسیر وي، نفس اسیر وي، دا ډېره غوټه خبره ده. انسان د چی شي اسیر کېږي؟ انسان د خپلو عملو عادتو قید کې راځي. ای ژبې اسیر کېږي، ای بدو خویو خصلتو اسیر جوړېږي. تاسو به لیدلي ځنه کسان ژبې اسیران دي. غیبت نه لاس نه خلي، تهمتونه لاس نه خلي، الزامونه لاس نه خلي، شیطانیونه لاس نه خلي، پردیو خبرونه لاس نه خلي، درویغونه لاس نه خلي. ژبې مدام خوريږي چلیږي. گناه ای ژبې زری سره ډیره کوي. ځنه کسان به تاسو لیدلی وي هغه ځنه بدو خویو خصلتو اسیر شوي وي. مولای قسم ته دلته اشاره کوي چې تاسو اسیر یوئ. لږ ځان باندې سوچ وکړه کوم عادت دی چې ته یې نیولی، کوم خصلت دی چې ته یې نیولی، کوم خوی دی، کوم خصلت دی چې ته یې قبضې کې کړی. مولاي خليل بلند صلوات.
کسه زه دې مختصر وضاحت داسې ته کوم عادت څه شي ته ویلی شي عادت هغه شی دی چې انسان شخصیت ورنه جوړیږي ما تاسو شخصیت هر یو انسان عادتونه جوړ شوی دی روزمره کوم کارونه ما تاسو ځوانۍ کې بار بار کړي وي که نه تکرار مو کړي وي هغه نه ما تاسو اخلاقات جوړیږي کردارات جوړیږي که ښه عادتونه د اپناو کړي دي بلندۍ ته د رسوي که بد عادتونه غلام د جوړوي ذلیل د جوړوي عمر بر به مغو عادتو بنیاد باندې زندگی تیروي دوستو پښتو کې یو ټکی کوو که نه خصلات به لوړ شي خو عادت نه ځي حدیث دی د مولا العادت طبع ثانٍ عادت د انسان طبیعت جوړیږي عادت د انسان فطرت جوړیږي د انسان فطرت حصہ جوړیږي روزانه څه پڅېږي مخامه پورې خپل عادت په مطابق لوړ نشي وخت نه تیریږي تاسو لیدلی که واضح یو مثال یو سړی سګریټي دی یو سړی چای عادت دی یو کاسي بل شي عادت دی هغه خامخا کوي هغه هېڅ دوی مو عادت نه شم پرېښلی انیشان څه خویونه خصلتونه دي ځینې کسانو خویونه خصلتونه داسې دي که نه څه هغه یې نه شي پرېښلی که درویغ دي نه یې پرېږدي که غیبت دی نه یې پرېږدي که پروپیګنډه دی که بدګماني دی چونکه یو صفات چونکه بل صفات ازا مولا امام حسن مجتبی و حدیث کی العادات قاهرات عادتونه ډیر زورور دي غالب رچی در باندې تو ته شکست در کوي فمن اعتاد شيئا في سره وخلواته فزحه في علانيته وعند الملأ مولا دې کوم کسان خلوتو کې تنهایو کې د بادو عادتو عادي جوړ شي هغه عادتونه بیا څرګند دي کې معاشري کې رسوکهي واورېږي که څه دغه کې دوې نقطې غوټې پټې دي مولا دې څه عادت ته سپک نظیر مه کوه دا ډېر زورور دی تو نه غالب رتلای شي تو لندې کوای شي عادت نه مجبور کېدای شي مولا دې څه رسوا د کوي خلوتو کې څه کوم کارونه کوي تنهاییو کې مغه د عادتونه جوړیږي بیا ملای عام کې بیا په څرګند بیا ځنه وخت کې کوي شرموي دی واورېږي لذا دې کې وا نقطه دا پټه دی مولوی سے اصلاح کا شروع کیږي خلوت نه شروع کیږي خلکو مانس کی خوزتونه حیات مونه حیا کوي اصل شای خلوت ده اصل د امتحان ځای خلوت ده انسان بیلوي تنهاوي اختم کی توکسا حرام وکی بدکار وکی گناه وکی کایده کپریګه دی اغه ځکه لک ځون وزمیا لذا مولا امام حسن مجتبی احادیثو کې د سره غلي دی عادت مبارک افضل العباده غلبۃ العاده بهترین عبادت کا غوړی تویخه مولا دی څنګه ده عادتو باندې غالب شوی عادتونه بدل کوي یو بل حدیث کی مولا للعادت علی کل انسان سلطان آریو کاس خپل عادات نه مجبور دی سلطان دی ویلی شي یعنی حکمران یعنی انسان باندې حکمرانۍ کی عادت ور باندې کوي تاسو لیدلې ځنه کسان څه حسد بیماری نه ډاک وي هغه تسیږي سیزي هغه هر سوره غوا کې خو مغه حکمرانۍ ور باندې کوي هر انسان ځان باندې سوچ وکړي چې ما کې کوم یو عادت دی بد عادت بد خوی بد خصلات زه مجبور کړی یم ازا حدیث کی مولای آفت الریاض غلبۃ العاده در ریاضتونه انسان کې دی بیماری چی شه خبر وي عادت ده ازکه تو ریاضت نه کمیابیږي مې کنه ریاضت مو کو یو هفته یو میاشت د اعمال مو کو بیا نه شو کمیاب ایدی واس غټه بیماری عادتونه دي دا عادتونه ډیر خطرناک دي لذا مولا امام حسن مجتبی ته څکله مولای کائنات وصیت کولو ځوانه کې او ته وصیت سي کړي دي مولا تی انما قلب الحدث کالارض الخالیه ایو نوجوان زړه د سیدل کې خلیز مکوي هغه کې چې تخم نوي کړل شوی مولا دی ما القي فيها من شيء قبلته خلیز مکه کې چې چاوي قبلوي اندیشون سيو نوجوان انسان زړه یاد چې چه ور کوي قبلوي فبادرتک بالادب مولا دی اے حسن زویا موي تو ادب او تربيات کې ډیره بیړه وکړه ځوانه کې نوجوانه کې قبل ان يقسو قلبك مخکې د دینه زړه د ساخ شي بیا ويشتغل لبك او ذهن د کومه د مشغول شي کارو کې بيزي شي بیا مقادت نوي ځکه یی ځو ځون اصلاح څه کوي کنه اول نه کوي
خدا نه خواسته که اول کې ځوانۍ کې نوجوانۍ کې د اصلاح نه دی کړي وروسته څه پخه شو خویونه خصلتونه عادتونه بیماری در کې پخې شوې بیا یې وبسله ډېره ګرانه دی بیا داسې ده لکه کینسر بیماری یا به یې ته وبسې یا به تا لندې کوي وړي به ده تاسو به لیدلی وي ځنه کسان زه معذرت نه غواړم موږ دلته ډېر قدرمن سپین ږیري ټول عبادتګزار ناست دي ځنه کسان دي وي سپین ږیری دی شي زوړ دی شي اتیاو ته د ورسېږي یو وخت په یې کابر کې وي بیا یې هماغه خویونه نه پرېږدي څه دېرشو کالو کې ځوانۍ کې کول زید نه پرېږدي کینه نه پرېږدي حسد نه پرېږدي درویغ نه پرېږدي پرپیګنډه نه پرېږدي بدې خبرې پردۍ خبرې نه پرېږدي شیطانۍ نه ویلې ته لاندې کړی عظمت کریم ابن کریم مولا تاجر در خارج مولا بر عظمت صلوات مولا دیایی عبد الشهوت اضل من عبد الرق یو غلامی کنه زنجیرو کې تړلې وي هغه غلامه مولا دی څه بهتره ده دغه غلامه نه چې انسان د شهوتو بد خو یو ګناهانو عادي جوړ شي هغه زنجیرونه به خلاص شي واورځي خو دا زنجیرونه ډېر سخت دي نه بیا مارګه پوریا کې د شي نشي خلاص لذا ایو شاعر یہی کہنا کچھ عادتیں سنوار لو وقت شباب میں کچھ عادتیں سنوار لو وقت شباب میں ورنہ بڑھاپے میں یہ نصیحتیں بیکار ہیں دنه کسانو ته هر څومره وزونه نصیحتونه کوه ورکې لاس پرېږدوه خیر دی ورسته شه معافې کا کسی وي که نه لنجي وي داوي وي تاسو به لیدلي وي ځنه کسان دومره لنجه ماري دي او بنده خدا لنجونه لاس ویلې نه خلي ویلی کیسا نه پرېږدي ویلی داوا لنجه نه پرېږدي لږه خیرات تا سترګې وغړه خدای تا سترګې وغړوه شریعت تا سترګې وغړوه نه پرېږدو نه ضد پرېږدو نه کینه پرېږدو نه تربور پرېږدو نه ترزوی پرېږدو نه میلاد کې چوک پرېږدو کینا لږ ځان یې سوچ وکړه څه د خوی د ښه خوی نه دی د خصلت د ښه خصلت نه دی یو ورځ یو نوجوان کس یو عالم ته راغی هغه زه یوه عادت نه مجبور شیم درویغ ډېر یم ډېر زیات یې ستړی کړلم اجازات مو ته راکړه د ژبه وسېځوم عالم ته دې اجازت راکړه چې ژبه وسېځوم هغه عالم ته ورته چې نه دا لیاره نه دی چې خپل اعضا و جوارح تباه کړي ځان سنبال کړه تربیت وکړه مسلسل مراقبه شروع کړه ریاضات شروع کړه چې عادات د ختم شي دیني کار وکړه زه تاسو وکړم معاشره کې ځنه کسان سترګو اسیر دي خامخا نظیر چي خامخا نه محرم نه سوای وریځه نه تیریږي چې نظیر ور باندې نه وچي دا سترګې دا نظیرونه بعد نظیرونه انسان جهنم طرف ته بیا یاد وساته دا اسیره ده ته اسیر یې ته مجبور یې ته غلام یې د کوم نگاه څه ته کوي خامخا نگاه یې ته تویږي ګناه د نه کیږي دا قید دی دا اثرات د انسان دپاره د نو وخت انسان مو ټول صفاتو اسیر شي کینه ده حسد ده بخل ده سوء ظن ده بربدایی ده انسان د عاجز کیو عاجز دي کی انسان تاسو بلیدلی یو مرغه او پرنده څه تاسو کپس کې بان کوی هغه اسیر وي هغه رهونه شي کېدای څو پورې مالک رهونه کی اندیشون انسان ده کله کله اسیر شي بیا خلصیدای نشي لذا قرآن کې واضح آیات اکثر تلاوت کیږي چې قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها فلاح و نجات اخچو من دلو څه تزکیه وکړه ځان صفا کو چینا عادتونه خصلتونه خویونه بد و صفاتونه دینه د ځان صفا کو کامیابی وقد خواب من دساها نقصان کې شول تباه شول مغسی کسان څنګه ځان بد او عادتو خصلتو کې آلوده کړي دي ډوبي کړي دي کوشش وکوي مؤمنانو تقوا یو بهترینه طریقه انداز دی تقوا د ویلې شندې شتا خوونه خصلتونه بدل کوي عادتونه بدل کوي لباسونه خو بدلوي مکانونه بدلوي بوټان چپل بدلوي ځایونه بدلوي ملکونه بدلوي شهرونه بدلوي کلونه وسیدلې د پاره بدلوي کمال دا نه ده کمال دغه کې ده چې خوونه خصلتونه صفاتونه عادتونه د چینج شي بعد عادتو په ځای رضایل په ځای فضایل حاصل کی کمالات حاصل کی انسان په لباس خپل نه بریخي انسان په خوې خصلات فضیلات انسانیت شرافت خپل بریخي خدای د موت ټولو ته ښه عادتو اپناو کولی توفیق نصیب کی
خدای جامع باندې رحمتونه برکتونه نازل کړي، هوایج د ټولو برآورده وګرځوي، بیمارانو ته صحت کامله، مسافرینو سفر بې خطره وګرځولی کړي. خصوصی امین و خدای کرم امن برقرار وساتلی کې، امن دخنه تباه و برباد وګرځي، لیارې همیشه د پر محفوظ سالم وساتلی کې. خدای جمله علی منون کې دغه خطه اوسیدونکو باشندگان محفوظ و سالم وګرځولای کې. خدای کوم ظالمان یلغار، غزه، یمن، لبنان باندې وسه شروع د ناکامي وګرځولای کې، قائدین محفوظ وساتلی کې، رهبر معظم سیر ملت اسلامیه باندې قائم وساتلی کې. خدای امریکا او اسرائیل تباه و برباد وګرځي، منصوبې دوی ته واپس وګرځولای کې، زمانه مولا ظهور کې تعجیل وکي، مولا منرزي وګرځي، پیش نماز او مظاهری سفر کې د خدای سفر به خطر وګرځولای کې. خدای سیر قوم باندې مستدام وساتلی کې، جمله مشکلات آسان وګرځولای کې. دغدار کې چوکا خدمتونه کوي، جمله خادمین د دغدار انجمن فیډریشن پسدار نه ونیسا، سوره اداري دي خادمین دي، خدایا اجر هم په دې دنیا آخرت وتا تا وګرځولای کې. خدای مرکز شاد او آباد وساتلی کې، به حق سوره المبارکه الفاتحه.